بسم الله الرحمن الرحیم. هیله ده چې جوړ او روغ بیاست. په تیر لیکچرونو کښې موږ د CSS پر اساسي مفاهیمو او ځینې نور مواردو باندې وغږېدلو. نننی لیکچر زموږ اتم لیکچر دی. د CSS پر 4مه برخه باندې غږېږو او انشاءالله دا به مو د CSS آخرین لیکچر وي. په دې لیکچر کې موږ پر دغه اساسي مفاهیمو باندې بحث کوو چې CSS ترانزیشنونه چیشته دي، CSS انیمیشنونه چیشته دي، ریسپانسیو ویب ډیزاین به چی شي وي او CSS3 میډیا کیوري څنګه کار کوي، د چیش لپاره استفاده کیږي او نیف بار یا نیویګیشن بارونه چیشته او څنګه یې جوړولای سو، ډراپ ډاون لیستونه چیشته او څنګه یې جوړولای سو. دغه موارد په باره کې به موږ په دا لیکچر کې وغږیږو. راځو CSS transitionونه چیشته دي. Why CSS transition allows you to change property values smoothly. د دې څخه مطلب چیشته دی، یعنی د دې په واسطه موږ کولای سو چې د الیمنټونو د پراپرټیانو ویلیوګانې په ډیر آرامۍ سره موږ د یوه حالت څخه و بل حالت ته واړوو، یعنی د یو وخت په جریان کې. مثال زه یو فونټ لرم، یو الیمنټ لرم چې H1 دی. د H1 ټاګ فونټ سایز 12 انتخابوم. زه غواړم چې کله پر دا هیډینګ 1 باندې ماوس اوور سو، دا دغه هیډینګ 1 الیمنټ فونټ سایز دی 0 ته واوړي او زه وخت ورکوم، یعنی دغه یو پلای دی نه اوړي. زه ورته وایم د 2 ثانیو په جریان کې دی کرا دغه فونټ سایز دی و 0 ته راپورته سي. دغه ته CSS ترانزیشن ویل کیږي. خبره دا ده چې موږ څنګه کولای سو CSS ترانزیشنونه استفاده کو. د CSS د ترانزیشنونو لپاره دوه موږ اساسي مفاهیم لرو. یو دغه چې باید موږ د CSS هغه پراپرټي انتخاب کو چې موږ د CSS کومه پراپرټي ته ترانزیشن ورکو، که بروالی دی، جګوالی دی، بکګراوند کلر دی او داسې نور. او همدارنګه د هغه وسنګ ته موږ باید د CSS ډیوریشن یا هغه دوام باید ور وټاکو. مثلا زه ورته وایم د یو الیمنټ ویت یا هغه بروالی زه تغییروم. زه ورته وایم چې دغه بروالی دی غټیږي یا کوچنی کیږي د 2 ثانیو په جریان کې. دغه دوه اساسي مفاهیم پکښې کې ډېر اساسي. دلته موږ نوټ لرو، وایي که چیرې موږ په یو ترانزیشن کې د هغه ډیوریشن سپیسیفای یا مشخص نه کړو، نو په ډېر احتمال سره چې 100% دغه ترانزیشن کار نه کوي، یعنی موږ نسو کولی چې ترانزیشن ته اکشن ورکړو. راځو دلته په دغه عکس کې ګورو، دلته یو ساده کوډ دی. موږ یو ډیو لرو، ډیو ته موږ 100 پکسله بروالی ورکړی دی او هایت مو ورکړی دی 100 پکسله او همدارنګه بکګراوند کلر مو دی ریډ او ترانزیشن موږ ورکړی دی د چیش لپاره، د ویت لپاره او ډیوریشن موږ ورکړی د چیش لپاره د 2 ثانیو په اندازه. یعنی اولینه ویلیو ترانزیشن لیکل کیږي. په ویلیو کې اوله ویلیو د هغه ترانزیشن پراپرټي ورته نصب کیږي چې مثلا زه کومه پراپرټي غواړم ورته چینج کړم، او په دوهم قدم کې د هغه وخت لیکل کیږي چې پر 2 ثانیې. وروسته نو کله چې زه ورته وایم ترانزیشن، خو موږ ویل هغه وخت رامنځته کیږي کله چې یو اکشن رامنځته سي یا موږ سوډو الیمنټونه ویلي وو چې یعنی سوډو الیمنټ کار پیل کړي. مثلا زه پر ډیو باندې هوور کوم، کله چې موس په ډیو باندې سربیره سو، د هغه ویت یا بروالی دی د 100 پکسلو څخه 300 پکسل ته راسي د 2 ثانیو په اندازه. دغه نور عمومي اټریبیوټونه دي د ترانزیشن ده چې مثلا ترانزیشن ډیلی دی، دا د دې له خاطر استفاده کیږي. مثلا کله چې زه پر دغه ډیو باندې ماوس ور سربیره کم، دغه ماوس چې باید د مثلا زه ورکوم ترانزیشن ډیلی 1 ثانیه، کله چې زه پر دغه ډیو باندې ماوس سربیره کم، دغه ډیو خپل بروالی د 1 ثانیې څخه وروسته به ډیره وي. او ترانزیشن ډیوریشن دی چې مخکې مو ویل دغه وخت راښیي د ترانزیشن ده. ترانزیشن پراپرټي ده چې مثلا د دې په واسطه مشخصوو چې ترانزیشن دې د کوم پراپرټي لپاره عملي سي، بروالی، جګوالی، رنګ، کلر، فونټ سایز او داسې نور. او ترانزیشن ټایمینګ فنکشن چې دا یو تر ټولو مهمه برخه ده، دا موږ د دې لپاره په ترانزیشن کې استفاده کوو تر څو دغه زموږ د ترانزیشن حرکات یا دغه ترانسفورمیشن دغه دې موږ کنټرول وکولای سو. دا په مختلفو ډولونو باندې مثلا لینیر دی، ایز ان دی، ایز اوټ دی، یعنی دغه حرکات چې اول شروع کیږي. مثلا زه ورته وایم چې کله دغه ترانزیشن حرکت شروع کوي، اول سر دې د حرکت قرار وي، وروسته چې ختمیږي د ختمېدو وخت دې تېز سي. دغه یو ترانزیشن ټایمینګ فنکشن دی.
مثلا دلته راځو پراپرټیان ته راځو. ترانزیشن پراپرټي زه انتخابوم چې بروالی دی، یعنی زه پر بروالی باندې په دغه الیمنت دی باندې زه ترانزیشن ورکوم، دغه دی باید بروالی ماته ترانزیشن سي. ترانزیشن ډیوریشن زه ورکوم چې 2 ثانیې دی، او ترانزیشن ټایمینګ فنکشن زه ورکوم لینر، یعنی په خطي اندازه سره، یعنی دغه سرعت دی د غټېدلو د بروالی په خطي ډول سره، یعنی په مساوي ډول سره تیزوالی ولري. او ترانزیشنز ډیلی زه ورکوم 1 ثانیه، یعنی کله چې زه پر دا موس سربیره کړم د 1 ثانیې څخه وروسته دی بیا د ترانزیشن د 2 سکند لپاره شروع کی. او همدارنګه که چیرې موږ شارټ اند اپریټرونه غواړو، مثلا هغه لنډه طریقه د لیکل ده ترانزیشن لیکو، په ویلیو کې اول هغه ترانزیشن پراپرټي ورته نصبو، وروسته ترانزیشن ډیوریشن او ترانزیشن ټایمینګ فنکشن چې لینیر زه ورته انتخابوم، او ډیلی په اخر کې 1 سکند ورکوم. راځو دا به پریکټیکلی وګورو چې دا څنګه کار کوي. زه راځم په ډیسکټاپ باندې ما مخکې د مخکې یو فولډر جوړ کړی دی، دا فولډر راخلاصوم، رایټ کلیک کوم، اوپن وذ وی ایس کوډ ته ځم. وی ایس کوډ ته چې راغلم دلته 2 دانې فایلونه جوړوو، یو د index ډاټ html په نامه، او بل فایل زه د css لپاره جوړوم style ډاټ css. html فایل ته راځم، زه د html هغه بلټ ان کوډ را امپورټوم، د هغه څخه وروسته زه لینک فنکشن ته ځم، د لینک الیمنت په واسطه زه هغه سټایل فایل یا هغه css فایل زه ورسره لینک کوم چې ما دا دی ورسره لینک کړ. زه دلته یو دانه ډیو اخلم، سیده دا یو ساده ډیو دی چې مثلا زه د دې په داخل کې زه ورته لیکم چې I am dev. زه دا سیف کوم، راځم سټایل شیټس ته. په سټایل کې موږ ډیو ته یو څه سټایل ورکو، زه ډیو انتخابوم بای ټاګ نیم، زه ورته وایم د دې ویت دي سوی مثلا 100 پکسله، ویت زه ورکوم هغه دي هم سوی مثلا 100 پکسله، او د هغه څخه وروسته مثلا بیکګراوند کلر زه ورکوم، مثلا یو رنګ ورته انتخاب کو د لایټ گرین ده، او همدارنګه بارډر زه ورکوم، همدارنګه 1 پکسل بارډر ولري، سټایل دی سالید وي، او همدارنګه رنګ دی چې شي وي ریډ وي. موږ دغه ډیو انتخاب کې وزه راځم برته خپل فولډر ته ځم، دا ډیو خلاصو ویني، هغه ډیو زموږ لپاره چې دی کار کړی دی. مثلا دا ویت په هایت ورواړو، موږ یو ډیو جوړ کړئ، بارډر مو ورکړئ، بیکګراوند کلر مو ورکړئ. زه اوس غواړم چې دغه ډیو چې دلته نشته سوي دی چې I am dev، زه غواړم دغه ته یو ترانزیشن ورکړم چې زه کله موس چې پر هوور سي یا پر سربیره سي د بروالی دي 300 پکسل ته راسي. نو د دې دپاره زه باید اول چې شي وکړم ترانزیشن پراپرټي ولیکم، ترانزیشن چې شي ترانزیشن پراپرټي. د ترانزیشن پراپرټي لپاره زه یو پراپرټي ورته انتخابوم چې شي ویت، یعنی زه غواړم چې دا دې پر ویت باندې عملي سي. او په دوهم قدم کې باید موږ ترانزیشن ډیوریشن ورکو. ترانزیشن ډیوریشن زه ورته وایم 2 سکند، څه به ډېر کړو د دې له خاطر چې هغه موږ ته سم صفحه معلوم سي. او د هغه څخه وروسته موږ ترانزیشن ټایمینګ فنکشن لرو، دلته تاسو کیوبیک فنکشن هغه ټایمینګ فنکشنونه هم ورکولای شئ خپل په خوښه ورکړئ. موږ اوس د بلټین څخه کار اخلو، مثلا زه ورته وایم چې لینیر څخه زه کار اخلم، او د هغه څخه وروسته زه ورکوم چې شي ترانزیشن ډیلی. ترانزیشن ډیلی موږ وویل چې کله د 1 ثانیې څخه وروسته دې دا ترانزیشن شروع سي. اوس موږ راځو دلته که چیرې زه پر ما صفحه ریفریش کړله، زه چې پر ډیو باندې موس هوروم هم وینو چې موږ کوم اکشن موږ ته نه راشي. د دې له خاطر موږ غواړو چې که چیرې موږ ترانزیشن غواړو نو موږ باید سودو الیمنت باید
سودو کلاس باید موږ ولګو. نو زه دیو انتخابوم کالن په هاور په واسطه. نو اوس راځو موږ پر دې باندې هاور ولګوئ. وروسته نو زه ورته وایم چې موس چې پر سربیره سو دا ویډث دې څو سي. ما ته دې ووایه چې 300 پکسل ته دې واوړي او بکګراوند کلر دې مثلا اوس ریډ دی ګرین ته واوړي او داسې نو سي. اوس راځو مثلا زه پیج ریفریش کوم. زه چې کله پر دې باندې موس ورکمه اوس د 1 ثانیې بعد څخه وروسته د هغه خپل انیمیشن هغه خپل ترانزیشن چیش کوي شروع کوي. مثلا ګورئ زه چې کله پر دا موس سربې کوم نه کېږي 1 ثانیه پورې کېږي بعد له هغه څخه دا خپل رنګ چیش کوي رنګ او بروالی دواړه تبدیلوي. دا د ساده د ترانزیشن لپاره یو مثال و. اوس د دې څخه لنډه طریقه هم موږ لرو چې مثلا زه ترانزیشن ولیکم. په اول قدم کې زه ورته وایم ویت. ګورئ که چیرې تاسې غواړئ چې مثلا د یو الیمنټ په ټولو پراپرټیانو کې چینجز راولي مثلا زه دغه ډیو انتخابوم په هایت ویت ټولو کې ترانزیشن باید راسي. نو د ویت پراپرټي او د دې شیانو لپاره مشخص نوم باید انتخاب نه کړو. موږ یو دانه کیورډ لرو په ویډیو کې د آل په نامه. کله چې موږ د آل ووایو یعنې دغه چې موږ انتخاب کړو بیا د ټولو لپاره کار کوي د بروالی جګوالی بکګراوند کلر بارډر د هر شي لپاره. وروسته د هغه څخه زه وخت ورکوم چې 2 ثانیې دي وي او د هغه څخه وروسته زه ورکوم چې لینیر فنکشن دی وي او ډیلی زه نه ورکوم. دا چې زه سیف کوم لوړ کوډ زه چیش کوم کمنټ کوم او زه راځم صفحه ریفریش کوم. سیده صفحه مو ریفریش کړله وینئ هغه دی چې کم سټایل هم د اوله سره راپورته کوي یو څه پر ترانزیشن باندې راپورته کوي. زه چې پر دې موس ورکړم وینئ هغه د بکګراوند کلر او بروالی په ډېر نرمي سره چینج کېږي. کله چې زه موس برته ورکړم د برته د 2 ثانیو په اندازه ځان ایسته کوي. نو دغه و د ترانزیشن لپاره مثال. اوس راځو زموږ بل عنوان دی د CSS انیمیشنونه. CSS انیمیشنونه عیناً دغسې دي لکه CSS ترانزیشنونه. په کوم تفاوت؟ ترانزیشن باید موږ یو عمل سرته رسولی وای اکشن مو کړی وای چې هغه یو عمل دې موږ ته راښکاره سوی وای. انیمیشن هیڅ اکشن شی ته ضرورت نه لري فقط د ترانزیشن لکه موږ چې اتومات ډول ته ورواړو دی چې خپله چې صفحه ریلوډ شوله اتومات خپل کارونه او چې شي خپل هغه ډیزاینینګ او حرکات او ترانزیشن دی اجرا کړي. انیمیشن دی چې شي انیمیشن وای کولای سو چې موږ کولای سو چې د HTML الیمنټونه موږ حرکات ورکو بغیر له دې نه چې موږ د جاوا سکرپټ او یا فلاش څخه استفاده وکړو. جاوا سکرپټ خو موږ مخکې ویلي وو چې په ویب کې هغه برخه ده کوم چې د HTML الیمنټونو ته بیهیویر ورکوي او فلاش په پخوا کې دا ځینې جوړ سوي پروګرامونه و چې د دې په واسطه بیا موږ کولای سو په ویب ډیولپمنټ کې و الیمنټونو ته انیمیشن ورکو. اوس په CSS کې خپله د انیمیشن سپورټ شته نو د دې له خاطره اوس د فلاش څخه استفاده نه کېږي. CSS انیمیشنونه چې مخکې مو درته وویل چې مثلا په درجه بندۍ سره که چیرې موږ غواړو د CSS الیمنټونو سټایل تغیر کړو نو د CSS څخه کار اخلو. وای د CSS الیمنټونو پراپرټیان موږ کولای سو چې خپل په خوښه په 100 وارو سره او په چندۍ وارو سره موږ هغه تغیر کړو او د همدارنګه مثلا که چیرې موږ غواړو CSS انیمیشنونه کار کړو نو موږ د کی فریم څخه باید استفاده کړو. کی فریمز موږ وایي چې دا چیش دی البته دا یو قوانین دي یو قاعده ده چې باید دا مراعات سي د انیمیشن لپاره او داسې نور. اوس دا دی وای د کی فریمز رول چیش دی وای کله چې موږ غواړو چې د یو الیمنټ په واسطه یا الیمنټ ته انیمیشن ورکړو نو کی فریمز رول یو د اساسي ترین رولونو څخه دی چې باید دا مراعات سي د انیمیشنونو د کار کولو لپاره. اوس راځو دلته یو ساده کوډ دی مثلا دلته په اول سره کې تاسو دلته وګورئ ډیو دی. اول ډیو ته راځو. په ډیو کې مثلا ما هغه سټایل ورکړی دی چې 100 پکسل او هایت لري 100 پکسل ویډت لري بکګراوند کلر یې دغه دی انیمیشن نوم لري او انیمیشن ډیوریشن لري. عیناً انیمیشن که چیرې موږ جوړوو د هغه لپاره تر ټولو اوله
مهمه برخه چې شته د انیمیشن نوم دی چې مثلا موږ هر انیمیشن د هر الیمنت لپاره جوړو هغه باید د ځان څخه نوم ولري او انیمیشن ډیوریشن ولري چې ما 4 سکند ورکړي. اوس راځو اټ فریم کیز ته راځو. اټ فریم کیز کیورډ مال یو قانون دی چې د دې په اساس موږ انیمیشن کولای شو چې د وخت په دغه برخه کې ته دا چم وکړه د په دغه برخه کې دا چم وکړه. البته دا رول قواعد دي او وروسته موږ د انیمیشن نوم ورته لیکو او وروسته غټ قوسونه خلاصو. بیا دغه په داخل کې موږ دوه قیمته لرو، یو فرام ټو د نامه څخه معلومیږي چې مثلا دغه انیمیشن د چیر څخه د ریډ کلر څخه شروع سي بیا پر چی ختم سي پر ژړ قلم باندې. فرام هغه اولین قیمت دی، ټو هغه اخرین قیمت دی. مثلا د سی اس اس انیمیشن اټریبیوټونه نور چی شته، البته نیم دی، ډیوریشن دی او انیمیشن ایټریشن کاونت دی چې دا مثلا تاسو غواړئ چې مثلا دغه انیمیشن چې څو واري تکرار سي نو دغه پاسه موږ سیټ کولای سو چې زه ورته وایم دغه انیمیشن چې درې واري ماته تکراریږي په صفحه باندې 4 واري او داسې نو. او همدارنګه هغه سټایل انیمیشن ټایمینګ فنکشنونو قیمتونه دي چې مثلا ایز دی، لینیر دی، ایز ان دی، ایز اوټ دی، ایز ان اوټ دی چې مثلا دا چیشتي ایز ان وای داس کار کوي چې مثلا دغه سلو سٹارټ کوي په د انیمیشن باندې. ایز اوټ بیا دغه د چې سٹارټ تیز وي خو اخر سلو وي. او ایز ان سپیسیفای انیمیشن وای د سلو سٹارټ او سلو اند باندې ختمیږي، منځنی حرکت تیز وي اخري او سر قیمتونه تیز وي. مثلا دلته راځو بیا هغه کیسه ده انیمیشن نمبر ورکو اگزامپل دی او انیمیشن ډیوریشن 15 ثانیه وخت او ټایمینګ فنکشن یې لینیر دی، ډیلی 2 سکند دی، ایټریشن کاونت انفینایټ دی. انفینیټ په دې مطلب چې مثلا زه ایټریشن کاونت ورکوم زه وایم تر څو چې زه په دا صفحه کې یم دا دي دغسې تکراریږي نو موږ انفینیټ مخکنی یا بیلټن ویلیو ورته انتخابو. او انیمیشن ډایرکشن دی دا تر ټولو مهم اساسي رول په ډیزاینینګ کې لري چې مثلا وروسته وایي چې د ډایرکشن موږ د چی لپاره استفاده کوو. او لاندې تاسو کوډ وینئ چې مثلا انیمیشن لپاره شارټ هند کوډ دی چې مثلا نوم اگزامپل دی، ډیوریشن یې 15 دقیقې، ټایمینګ فنکشن یې لینیر دی، 2 سکند بعد یې دا شروع سي، کاونت یې انفینیټ وي او ډایرکشن یې الټرنیټ وي. دغه نور هغه ټوله د پراپرټیانو نومونه سره دغه د ډسکریپشن سره دی. بیا تاسو کولای شئ چې وګورئ د نور مفاهیم لپاره. اوس زه راځو دغه کوډ موږ امپلیمنټوو. زه د ترانزیشن دا کوډ پاکوم. اوس دلته زه راځم که چیرې موږ غواړو چې پر یو الیمنټ باندې انیمیشن ولګو نو موږ تاسو باید همیشه اټ فریم کیز رول باید د الیمنټ پر سر کې ولګوئ. که چیرې لاندې راسي بیا انیمیشن کار نه کوي. زه اټ لیکم، فریم کیز لیکم. د فریم کیز څخه وروسته موږ وایو چې باید انیمیشن نوم ورکړو. مثلا زه د ټیسټ په نامه یو انیمیشن جوړوم، دوه غټ قوسونه خلاصوم. زه ورته وایم چې مثلا موږ دوه ویلیوګانې درلود چې from او to. مثلا دلته موږ درلودله from لرو او to لرو. بیا راځو موږ ورته وایو اوس زموږ د بکګراوند کلر مخکې مثلا لایټ گرین دی. زه ورته وایم د دغه لایټ گرین څخه دې د بکګراوند کلر شروع سي. پر بلاک چې ودرېږي. او اوس خو دا موږ فقط یو ساده انیمیشن جوړ کړي. اوس د دې انیمیشن کنټرول موږ خپله زو د هغې الیمنټ په داخل کې کوو. اول راځو چې مثلا انیمیشن نیم دی موږ د ټیسټ لپاره په نامه یو دانه انیمیشن جوړ کړی وو. او انیمیشن چې دی ډیوریشن دی. ډیوریشن زه ورکوم چې دغه غټوالی دی د 3 سکند یا 3 ثانیې په اندازه دې ولري. او انیمیشن ټایمینګ فنکشن دی زه ورته وایم ایز ان دی، یعنی ایز ان څه معنی چې سټارټ یې باید سلو وي اخر ته چې رسیږي سرعت یې باید تیز وي. او انیمیشن ایټریشن کاونت دی زه ورته وایم څو 2 وارې دي دا اوسي. او د هغه څخه انیمیشن ډیلی به نه ورکو
هغه عیناً داسې کار کوي لکه د CSS ترانزیکشن. راځو پیج ریلوډ کوو. ویني کله چې موږ پیج ریلوډ کوي اتومات بیکګراوند کلر تور سو او موږ هلته ایټریشن کاونټ ورکړي 2 وارې سي د چې زه بیا داس ریفریش کمه د 2 وارې د انیمیشن کار کې دا یو او دا هم 2. اوس که چیرې موږ غواړو چې دا انیمیشن ایټریشن کاونټ کې مثلا متواتر ډول ادامه لري نو زه ورته وایم چې دغه کاونټ یې ماته انفینیټ که. دا اوس راځم پیج ریفریش کوم او دا هم په متواتر ډول دغه انیمیشن د بیکګراوند د کلر چینجېدل چیش کوي کار کیږي. او تر ټولو مهمه برخه دا ده چې موږ د انیمیشن ډایرکشن لرو. مثلا تاسو که چیرې موږ دلته راځو چې دا تغییر چې دا بلک ته ولاړې دفتن دی برته زرغون ته راځي د دې شي لپاره چې مثلا سټایل کې یو څه بد خوند کوي نو موږ انیمیشن ډایرکشن لرو. کله چې موږ انیمیشن ډایرکشن ولر انتخاب کو د ځان لپاره ځینې مشخصې ویلیوګانې لري. نارمل دی لکه دغه موږ مخکنی بلټن یا ډیفالت ویلیو نارمل دی. وروسته ریورس لرو چې کله دی بلکس د بلک څخه دې برته زرغون ته راسي او داسې نور. مثلا زه راځم الټرنیټ زه انتخابوم. الټرنیټ داسې کار کوي چې یو پلا مثلا د زرغون څخه زی بلکیږي اوس د بلک څخه برته راځي زرغون کیږي دغه ته الټرنیټ ویل کیږي. نو ویني اوس یو څه ډیزاین خوندور سو. دغه زموږ د انیمیشن درس و. خدای دې وکړي چې مشکله نه وي تمام شوي درته تر دا مهاله پورې. اوس راځو ریسپانسیو ویب ډیزاین ته. ریسپانسیو ویب ډیزاین چیش دی او موږ ولې استفاده کوو. ځینې وخت چې مثلا تاسې خپل په ځینې وخت سرچونه خپل په ټلیفون کې کوئ، ځینې وخت یې په ټابلیټس کې کوئ، ځینې وخت یې په ویب مثلا په ډیسکټاپ کمپیوټرانو کې کوئ. دغه که چیرې تاسې دغه په همزمانه ډول یو ویب سایټ را خلاص کړئ په 3 مختلفو پلیټفارمو کې مثلا په کمپیوټر کې، په ټابلیټ کې او په ټلیفون کې یا سمارټ فونونو کې، نو دغه ویب ډیزاین یا ویب سایټ کم ډیزاین چې سوی دی په هر پلیټفارم کې فرق کوي. چې مثلا د ډیسکټاپ لپاره ډیسکټاپ ډیزاین سوی دی، د ټابلیټ لپاره د ټابلیټ ډیزاین شي او د ټلیفون لپاره ټلیفون ډیزاین شي. چې دا مختلفو ډیزاینونو ته چې ویل کیږي ریسپانسیو ویب ډیزاین ویل کیږي. چې مثلا دلته هم ما لیکلي دي چې ریسپانسیو ویب ډیزاین میکس یور ویب پیج لوک ګود آن آل ډیوایسز. چې مثلا موږ د دې له خاطر استفاده کوو چې په ټولو ډیوایسونو باندې دا چې شوي ښه معلومه سي. مثلا په ریسپانسیو ویب ډیزاین کې مثلا دا یوازې د CSS او HTML باندې کار کوي او ریسپانسیو ویب ډیزاین وایي دا یو پروګرام نه دی او یا نه موږ ورته ویلی چې دا د جاوا سکرپټ کم کار دی. دا ټوله کار یې په CSS باندې کیږي. راځو مخته ځو. دلته موږ وینو چې ډیسکټاپ دی. ډیسکټاپ لپاره دلته یو ویب سایټ ډیزاین سوی دی. مثلا وسایت ته سایډ بار لري، سر ته هیډر لري او داسې نور. ډیسکټاپ لپاره دی دا ښکاره کیږي. کله چې ټابلیټ ته راواوښتئ سایډ بار خپل پر ځای ولاړ دی، خو هغه سیکشن یا رایټ سایډ بار چې تاسې وینئ هغه نیویګیشن بار د راسته طرف ته هغه دی لاندې. او که چیرې فون ته موږ ولاړ سو دغه سایډ بارونه چې دي ویټ یې 100% سوی دی او هغه نور ډیزاین پر حال پاتې دی. نو دغه ته ریسپانسیو ویب ډیزاین ویل کیږي. واتس میډیا کیوري. اوس د ریسپانسیو ویب ډیزاین لپاره چې موږ غواړو چې یو ډیزاین جوړ کړو نو موږ مجبور یو چې څه به کوو د میډیا کیوري څخه استفاده کوو. میډیا کیوري سټرکچر څنګه دی؟ ات میډیا لیکو only for screen. only for screen څه معنا؟ یعنې موږ کولی شو میډیا کیوري په نورو ځایونو یا د نورو مشخصات لپاره هم کار کوو. اوس که چیرې زموږ یوازې د سکرین سره یا د براوزر د ریزولوشن سره کار وي نو بیا موږ دلته لیکو چې میډیا only screen and د هغه اندازه لیکو چې په دغه پکسل کې د ډیزاین دغسې وي او په دغه پکسل کې د دغه الیمنټ ډیزاین داسې وي. راځو دغه کوډ به دلته امپلیمنټ کو. زه فقط یو ساده کوډ تاسو ته لیکم چې مثلا زه غواړم چې د براوزر مثلا زه مشخص بریک پاینټ زه ورکوم چې پر دغه پکسل دې د بیکګراوند کلر سپین وي او چې دغه پکسل ته د براوزر بروالی ورسېږي د بیکګراوند کلر دې چی سي سور سي. مثلا زه ات میډیا لیکم دغه څخه وروسته only
کنسترین دی اند مثلا زه ورته ولیکمه چې ماکس ویډ دې څو وي 500 پیکسله. د هغه څخه وروسته زه دوه غټ قوسونه خلاصوم. دغه زموږ د میډیا کیوري بریک پاینټس یعنې پر 500 پیکسله چې دی څه شي وکړي. دا داسې معنا لري ماکس ویډ یعنې که چیرې زموږ د براوزر بروالی دی 499 یا تر 500 چې کښته قیمت ولري هغه زموږ باید دغه مخکنی ډیزاین پر عملي سي. خو کله چې مثلا د براوزر بروالی مو تر 500 ته ورسېدی لوړ دی بیا تاسو راولاړ سئ باډي ته دغه ډیزاین ورکړئ. زه ورته وایم د باډي هغه ډیفالټ کلر چې شته سپین دی. زه غواړم چې کله چې 500 پیکسل ته راورسېد د باډي کلر دی چې شي بیکګراوند کلر پرېږدي واوړي خلاص. بل شی نشته په دې کې. زه راځم براوزر ریفرش کوم صفحه پر ځای د زه راځم د براوزر صفحه چیش کوم کوچنی کوم. کله چې زه راځم 500 پیکسل ته رسېږم وین دغه د براوزر بروالی چیش کېږي بیکګراوند کلر یې سور کېږي 500 ته رسېږي. نو دغه ته چیش ویل کېږي ریسپانسیو ویب ډیزاین ویل کېږي. البته مثلا دا د نورو اډوانس موضوعات لپاره کارولی شي چې مثلا د الیمنټونو د ډسپلی لپاره او داسې نورو لپاره. نو د وخت د کمښت له خاطره دغه یو مثال ستاسو لپاره کفایت کوي. انشاءالله هیله لرم چې په پوه سوي بایاست. راځو لیکچر ته. په لیکچر کې موږ یو تر ټولو چې په ویب ډیزاینینګ کې ډېر استفاده کېږي نیویګیشنونه دي. نیویګیشنونه بارونه که چیرې تاسې په ویب پیجونو کې لیدلي وي په پورته کې په راسته طرف کې او په چپه طرف کې بارونه وي. بار خپله موږ ورته وایو چې د یو سطحې یا د یو ټیبل یا میز په معنا دی. نو مثلا تاسې که چیرې وینئ دلته ورټیکل نیویګیشن بارونه لرو چې داسې ویل کېږي چې د وای د محور پر امتداد وي او هوریزنټل چې د ایکس د محور پر امتداد وي. دغسې بارونه لرو. نو موږ اوس راځو چې د وای پر محور یو نیویګیشن بار موږ څنګه جوړولی سو. دلته کوډ یې ما لیکلی په مکمل ډول تاسې کولی سئ چې استفاده یې کړئ. موږ اول راځو یو لیست لیکو چې غیر منظم لیست دی او وروسته د هغه کې آیټمونه اخلو. د آیټمونو په دننه کې موږ هایپر لینکونه یا الیمنټونه اخلو سي. دغه څخه وروسته موږ یو ال ته سټایل ورکوو چې هغه لیست سټایل ټایپ دی ورننت کې مرجن او پیډینګ دی 0 کې ویټ دی 25% کې بیکګراوند کلر دی F1 چې تقریبا سپین ته نږدې دی داسې یو کلر دی کې پوزیشن دی فکس کې هایټ دی 0% کې اورفلو دی اوټو کړي. او وروسته د الای په داخل کې چې موږ هغه هایپر لینکونه ایښي وه هغه ډسپلی دی باید بلاک وي کلر دی تور ته وي او پیډینګونه مثلا موږ ورکوو چې د سر د خوا 8 پیکسله د راسته طرفه 0 د کښتې د خوا 7 پیکسله او د چپې خوا څخه 14 پیکسله. او ټکس ډیکوریشن چې مخکنی هغه ډیفالټ سټایل لري د هایپر لینک لپاره زه هغه ورننت کوم. او د هغه څخه وروسته پر ای الیمنټ باندې زه یو کلاس لګوم چې د اکټیو په نامه دی. وروسته وایي چې دا د چیش لپاره استفاده کیږي. او همدارنګه راځو چې مثلا زه پر کله چې پر ای باندې موس هوور سو دغه رنګ دی واخلي. دلته یو بل کوډ سوی دی چې مثلا هوور کاله نات فنکشن یا نات الیمنټ سودو الیمنټ داسې کار کوي چې مثلا زه پر یو الیمنټ باندې هوور نصبوم خو ته پر دغه ټولو الیمنټونو باندې چې د ای په نامه یا د ای د جنس دي دغه الیمنټ دي پر عملي سي بغیر له هغه الیمنټ کوم چې پر هغه باندې د اکټیو کلاس لګېدلی وي. وروسته راځو چې بیا دا څنګه کار کوي. راځو اوس دغه کوډ موږ چیش کوو امپلیمنټ کوو. راځو کوډ ته. زه دغه پخوانی کوډ زه ټول کمنټ کوم. دلته راځم یو دانه یو ال لیست جوړوم. د یو ال په لیست په داخل کې ال زه ضربې څو دانې الیمنټ اخلم 15 دانې. ما ته 15 دانې ال جوړ شو. د دې په داخل کې زه چیش کوم الیمنټونه اخلم.
اکشنونه ور بلاکوم ټول ته غزینه ورکوم په پیت کې زه کله کلیک پر وکم دی سفاري لوډ نه کی بلې صفحې ته اوس زه راځم هر دلته به نوم ورکم از اگزامپل زه ورته وایم چې 1 2 3 4 او 5 زه راځم صفحه ریلوډ کوم دی به دغسې دغه لیسټونه موږ ته چې شي وکړي راوبېښي اول سره راځو موږ ویب ته ډیزاین هغه یو ایل ته ډیزاین ورکړو مثلا زه یو ایل انتخابوم په یو ایل کې زه ورته وایم چې پیډینګ دې چې شي صفر سي مرجن دې صفر سي او همدارنګه زه ورته وایم چې د پوزیشن فکس سي فکس موږ مخکې ویلي وو چې د صفحې په سکرول کېدو سره دی چې کېږي نه سکرول کېږي او همدارنګه هایت زه ورکوم هایت سو 100% او وروسته ویت زه ورکوم بروالی زه ورکوم 100% 25% او یو سپک بکګراوند کلر به ورکو د ټیسټ لپاره لایټ مثلا دغه سالمون به انتخاب کو پیج به لوډ کو ویني دی دغه او وروسته زه ورته وایم چې شي لیست ټایپ د دې ماته چې شي نانسی یعنی هغه د بلټن ډیفالت ویلیو یې هم ماته چې کېږي یو څه به پیډینګ ورکو مثلا د سر د خوا څخه دې هم 10 پکسله واخلي د بغل د خوا څخه چې هم لاندې او چپې د خوا څخه مو څه صفر ریلوډ کو د یو دغه سټایل ځان ته چیش کوي ځان ته انتخابوي او وروسته راځو موږ الای ته راځو دلته به پریزنټیشن ته ولاړ چې تاسو ورک نسی یو ایل ته مو دا ټول ډیزاینونه ورکړل دا هغه څخه وروسته راځو چیش کوو ال ای ته نه په الای کې په دننه کې هغه ای ته چیش کوو سټایل ورکو اول راځو باید موږ دغه د الای په داخل کې چې کوم هایپر لینکونه دغه ډسپلی باید چی سي باید بلاک سي یو څوک پوښتنه کوي ویل الای خو خپل حسي بلاک دی نو موږ هایپر لینک ولې بلاک کوو هایپر لینک موږ د دې لپاره بلاک کوو چې ما مخکې تاسو ته ویلي و چې پر انلاین الیمنټونو باندې سټایلینګ کار چیش کوي نه کوي نو موږ د دې لخاطر چې باید سټایل ورکو باید یا انلاین ډش بلاک سي یا بلاک سي نو زه اوس ورته وایم چې دغه ډسپلی دی بلاک سي مثلا دلته نور کوم پراپرټي یعنی مارکو کلر زه ورکوم مثلا بلاک او داغه څخه وروسته زه پیډینګ ورکوم شاوخوا ته دې ټوله مثلا لس پکسله دې ورکړي او همدارنګه بل شو ټکسټ ډیکوریشن هغه ټکسټ ډیکوریشن دې وچی سي نانسی یعنی هغه پخوانی شین خط او لاندې انډرلاین د شان ټول ورڅخه لري ویني داسې سټایل هم د ځان لپاره چیش کی غوړی کی اوس راځو بل سټایل ورکو چې مثلا دلته بل چې کار سوی دی یو دانه اکټیو ورکو اکټیو کلاس موږ د دې لپاره جوړو کوم باید موږ ته معلوم شي چې په دغه صفحه چې موږ پر د نیو بار باندې کلیک کوو موږ اوس د نیو بار پر کم صفحه باندې ولاړ نو د دې لخاطر مثلا ال ایز لیکم ایته پر ای باندې زه یو دانه کلاس جوړوم د چیش په نامه د اکټیو په نامه د اکټیو په نامه زور کوم بکګراوند کلر د چیش وی ماته مثلا لایټ دا کلر دی او زه راځم دلته مثلا په دغه اولنۍ باندې په دغه اول هایپرلینک باندې زه کلاس لګوم کلاس د اکټیو په نامه ویني هغه اکټیو کلاس چې ما ولګوي دلته پیدا شي مثلا موږ اوس د 1 په پیج کې د هغه څخه وروسته موږ راځو یو څه نور ورکو هاور ورکو الای ته داخل سئته او پر هیچ کله آور سو هاور سو تاسو را ولار سي بکګراوند کلر دي چیشته واوړي مثلا
د هغه کلر ته چې واوړې یو څه به موږ دلته هغه یو څه د سپینو خواته زور سي سیف کوم زه دا کوډ صفر ریلوډ کوم ویني کله چې زه پر دې باندې هوور کوم دی خپل سټایل چې کوي تغیروي که چیرې ستاسو یو باریک نقطې ته پای زه پر هغه اکټیو پیج باندې که چیرې زه هم ماوس ورکم دا هغه رنګ هم چې کوي تبلیغ دا بیسټ پریکټیس نه دی دا باید لمنځه ولاړ سي نو د دې د لمنځه وړلو لپاره زه برته هغه چې کالن ناٹ ته ځم سي د ناٹ سودو الیمنت ته د دې په داخل کې ورکوم چې کم کلاس نه وي د اکټیو په نامه کلاس باید نه وي پر هغه دی ماوس باید اور چې سي نس اخو زه اوس راځم پر دې باندې پر دې ټول باندې ورکیږي کله چې دلته راځم د رنګ نه تغیریږي سي د لا ښایست لپاره مثلا موږ ورکوو نور مثلا زه به دلته باډي ته یو څه سټایل ورکم ټولو شیانو فیډینګ دې صفر سي مرجان دې صفر سي او همدارنګه زه دغه یو ال فیډینګ له منځه وړم دا سټایل سي زه چې اوس پر دې باندې هر یو باندې زه وکوم یو بل سبو وکړو چې مثلا ټیکسټ الاین به زه سنټر ته کم سنټر سو دا یو ساده نیویګیشن بار ورټیکلی موډ دلته چیش کې ډیزاین وکړي راځو لیکچر ته دا هغه څخه وروسته موږ راځو دلته ما ویل چې horizontal navigation bars is your homework تاسو کولای چې د ځان سره تمرین کړئ چې مثلا په کور کې چې څنګه جوړیږي کوشش وکړئ ډیر اسانه دی مشکل نه لري هلته موږ فقط ډسپلی بلاک کړل هلته تاسو کوشش وکړئ چې د هایپر لینکونو ډسپلی انلاین ډاش بلاک یا فلوټ څخه استفاده وکړئ راځو ډراپ ډاون لیستونو ته راځو چې دا څنګه جوړیږي ډراپ ډاون لیستونه مثلا دلته تاسو عکس وینئ چې کله تاسو پر یو موس باندې هوور وکړئ هغه لیست چې کیږي راخلاصیږي کوډ دلته سټیپ بای سټیپ ما لیکلی دی چې مثلا ډیف دی یو بټن دی ډیف دی دغه په اخر کې هایپر لینکونه دي سي دغه څخه وروسته ډراپ بټن یا د ډراپ د بټن لپاره مو سټایل لرو ډراپ ډاون ته مو سټایل کړی دی ډراپ ډاون کانټینټ ته مو سټایل کړی دی او ډراپ ډاون کانټینټ ا ته مو سټایل کړی دی او ډراپ او همدارنګه هوورونو سټایل لرو تاسو کوشش وکړئ چې مثلا دلته وخت هم زیاتیږي نو د وخت د زیاتوالي سره دا کوډ عیناً سټیپ بای سټیپ تاسو عملي کړئ ما درته ښودلی دي انشاءالله هیڅ مشکل نه لري که چیرې بیا هم تاسو کوم مشکل ولرئ چې د ویډیو لاندې چې کوم کمنټ بار دی تاسو کولی شئ ورې خپل پوښتنې مطرح کړئ د حوصلې څخه مو مننه کوم ښه وخت ولرئ الله مو مل شه